یو ملګری دا تپوس کړی دی چې عام طور باندې په ودونو کې دارنګې د حفظ قرآن په موقع باندې خلک ماشومانو ته داسې امیلونه اچوي چې په هغې کې روپۍ وي، سیرې ورته اچوي، ګلونه ورته اچوي. آیا دا اچول شرعاً درستي که نه؟ د دې جواب دا دی چې اوله دا خبره ذهن کې وساتئ چې د قرآن مجید ختم کول حفظاً په حفظ سره یا په ناظري سره دا یو عظیم عمل دی. که په دې باندې د خوراک و څښاک انتظام هم وکړی شي نو څه حرج پکې نشته دی. البته چې کله ختم وشي، چاہے ختم قرآن دی یا ختم بخاری دی، په دې موقع باندې چا چې ختم کړل هغه ته سیرې اچول، بعض دفعه پای کې پیسې هم وي، د پیسو هرونه. نو د دې شرعي حکم دا دی چې که چېرته هغه هار وي چې پای کې پیسې وغیره نه وي، امیل وغیره وي، به طور د خوشحالۍ باندې هغه واچولی شي او هغه عبادتو نه ګڼلی شي، سبب د ثوابو نه ګڼلی شي، نو بیا په دې کې څه شرعي قباحت نشته دی. به طور د خوشحالۍ چې هغه حافظ قرآن هغه خوشحاله شي نو بیا په دې کې شرعي قباحت نشته. لیکن که چېرته د امیل د حافظ قرآن ته یا د چا پروګرام چې دی هغه ته چولی کېږي به طور د بدل، به طور د تفاخر او به طور د مشابهت، غیرو سره د مشابهت د وجې نه، لکه کوم چې یهود و هنود دي هغوی په خوشحالۍ کې دا قسمه کارونه کوي، هرونه چې د دې ارتکاب کوي، که په دې نیت سره وکړی شي نو بیا دا ناجایز و حرام دی. لکه حدیث پاک کې راځي من تشبه بقوم فهو منهم، کم سړی چې د یو قوم سره مشابهت اختیاروي نو هغه د هغوی نه دی. دویم نمبر باندې هغه هارونه دي چې په هغې کې پیسې وي. نو کم هارونو کې چې پیسې وي نو دا بیا د دې دوه صورتونه دي. یو صورت دا دی چې به طور د بدل ته د هار د دې فلاني حافظ ته اچې چې سبا زما ماشوم د قرآن ختم وي نو هغه به هار راوړي، نو په دې صورت کې خو صریح سود دی، دا ناجایز دی. دویم صورت دا دی چې به طور د بدل نه وي بلکې به طور د هدیې ته داسې هار حافظ قرآن ته اچوي، چا بخاري ختم کړلی هغه ته اچوي، یا داسې پروګراماتو کې ورکوي چې هغې کې پیسې وي خو به طور د هدیې ته ورکوي، به طور د بدل نه ورکوي، نو دا صورت هم ناجایز دی. وجه دا ده چې په دې صورت کې تا داسې هار راوړلی چې په هغې کې پیسې وي، په پیسو باندې ته فخر کوي، پیسه تا سبب د تفاخر جوړ کړی دی او په پیسه باندې فخر کول دا ناجایز دی. قرآن مجید کې الله رب عزت جا بجا د مال هغه سپکوالی بیان کړی دی. قل متاع الدنیا قلیل، اوی زما پیغمبر، زما محبوبه، د دنیا متاع دا ډیره لږه ده. او قرآن مجید د دې دپاره سلف ذکر کړی متاع. متاع څه ته وایي؟ د لغتو یو لوی امام د اسماعیل اصمعي هغوی ما ته د یو څو الفاظو معنی نه ویاده، زه نه پوهېدم چې د دې معنی څه ده. یو لفظ د متاع او دویم لفظ د برکت او دریم لفظ د رقیم، چې قرآن مجید کې رقیم لفظ ذکر دی، د رقیم معنی څه ده؟ وی زه د عربو په ځنګلاتو باندې ګرځېدم، یو کور ته طرف ته روان وم، نو یو ماشوم یې چغه کړه جاء الرقیم واخذ المتاع وتبارك على الجبل. چې کله ما دا لفظ واورېد د دې درې واړو معنی ماته زده شوه. جاء الرقیم، رقیم سپی راغی، رقیم معنی مال شوه. واخذ المتاع، متاع یې واغسته. متاع هغه شوړې ته ویلی شي چې زنانه هغې باندې لوښ انځي، هغې ته ویلی شي متاع. وی هغه د لوښو د انځلو شوړۍ واغسته. وتبارك على الجبل وصعد الى الجبل، او په غر باندې وخته. نو د برکت معنی ماته زده شوه چې برکت ویلی شي زیاتوالی ته، بڑاو چڑاو. نو قرآن مجید کې الله رب العزت دنیا ته متاع ویل، د دنیا پیسو ته، ساز و سامان ته، چې د دې مینه په زړه کې مه ږدئ بلکې دا متاع ده. لکه شوړه چې وي هغې باندې زنانه لوښي ووینځي، بیا هغه خپل کمره کې ښایسته نه ږدي، په المارۍ کې نه ږدي،
بلکې په هغه ځای کې پرتې په کوم ځای کې چې لوښي انزلی کېږي. نو قرآن مجید کې الله رب العزت دنیا ته متاع ویله، اشاره دی خبرې ته چې د دنیا محبت په زړه کې مه ږدئ، د دنیا پیسې سبب ته تفاخر مه ګرځوئ، دا متاع ده، دې باندې خپل ضرورت پوره کوئ. او علماء د دې یو عجیب مثال ذکر کړی چې کشتۍ کله په دریاب کې روانه وي او د دې نه اوبه ارد ګرد وي نو دا د خلکو ته فایده رسوي، خو که چېرته دا اوبه په کشتۍ کې دنده شي نو دا کشتۍ والا غرق کېږي. دارنګې که د دنیا مال و متاع ستا ارد ګرد وي نو څه ګناه پکې نشته، ښه خبره ده. لیکن که چېرته د دنیا محبت ستا زړه ته دنده شو او تا د دنیا مال و متاع سبب د تفاخر وګرځول، سبب د فخر وګرځول، حسب و نسب سبب د فخر دی وګرځول، نو دا به تا دپاره سبب د هلاکت دی. نو جواب حاصل لا دی که چېرته په دې هارونو کې پیسې وي بطور د بدل بیا خو سود دی، که بطور د بدل او قرض نه وي صرف هدیتن وي بیا هم صحیح نه ده. وجه دا ده چې ته په پیسو سره فخر کوي او پیسو سره فخر جایز نه دی، بلکې د پیسو او د مال و متاع حقارت پکار دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه، که چېرته د الله په نزدیک د دنیا قدر او قیمت د یو ماشي د وزر برابر هم وی فما سقا کافرا منها شربة ما، یو کافر ته به د اوبو ګوټ نه وڅکولی، خو الله تعالی ته د دنیا هیڅ وقت هیڅ قیمت د الله په نظر کې نشته دی. نو مال باندې فخر نه دی پکار. نو دا کم تقریباتو کې چې خلک داسې هارونه پیش کوي چې په دې کې پیسې وي د هغوی یو قسم کې فخر کوي اور مال دا سبب د فخر ګرځول دا ناجایز دی. لہذا په تقریباتو کې د داسې قسم رسم و رواج نه ځان بچ کول پکار دي. والله تعالی اعلم بالصواب.